یو واقع مې ذهن ته راله، صحابه کرامو ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي د ختم نبوت حوالې سره. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم به صرف اشاره کوله، صحابه کرام به بس بیا تیار ناستو، توري به لاس کې وي، میټینګونه به ډېر نه کول، سوچونه به ډېر نه کول. بس د ممتاز قادری شانتا او غازی المدین شهید رحمت الله علیه دغه غلامانو سبق مونږ لرا کړی دی. صحابه کرامو بس بیا ډېر میټینګونه نه و، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې به بس ځان قربانو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ښځه وه ګستاخه وه، ډېره زیاته ګستاخي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې کوله. یو پیره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل مجلس کې چې څوک یو داسې جانثار نشته چې د مدینې دا مبارکه ځمکه، دا مبارکه خوره د پلیت مردار نه پاکه کی. دا اعلان کولو صحابه کرام ناستو، بد د ټولو یو جوش یو جذبه هغې کې پیدا شوه او یو بل سره مشاورت شروع که. خو دغې کې یو صحابي ناستو، نابینه صحابي و، سترګو نه معذوره صحابي ناستو. بس شپه چې شله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې الفاظ یې اورېدي وو چې شپه شوه، خلک وده شو، صرف ستوري ورته ګوري، نور هیڅ نشته، مدینې کې خاموشي ده. د خپل د کور نه توره راواغستله، اوس سترګو مبارکو باندې معذوره دی، ښکاري ورته ثنا او عشق دی چې کله انسان کې عشق وي نو هغه ته بیا ټولې لارې ښکاري، هر څه ورته ښکاري. بد د توره راواغستله او خپل د فراست باندې او خپل د عشق و محبت قدمونه یې روان کړه. الله ورته لارې کولاولې او روان شو. داسې نیمه شپه ده د هغې ګستاخې کور ته ورسېده. چې هلته ورسېد او هغې ګستاخې تقریبا سوو که نه سوا زامن و ځوانان هغو ته یې ویلي وو چې ما خو ګستاخي ډېره کړې ده او اوس داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته اعلان هم کړی دی چې دی نه دا ځمکه پاکه کوي، اوس به زما پیره ورکوئ. زامنو هم تورې مورې او وسله چې څه وغیره اخیستي او بس هر ټیم مې د مور پیره ورکوله. نو په دغه شپه باندې دا زنانه په کور کې دننه اوده ده، زامن اطرافو کې اوده دي. دا صحابي رضی الله تعالی عنه ورسېد، دروازې ته دکه ورکړه نو دروازه بنده ده. بس خپل د هغه نور هغه د فراست په وجې باندې الله ورته هغه عشق او محبت او جذبه ورکړې وه. هلته په دیوارونه و، په هغې دیوار باندې له پاسه وخته کور ته دننه شه. دروازه خو بنده وه، هغه دیوان باندې لاړ او دیوار نه اپله طرف ته هغه تشریف یې وړو، کور کې داخل شو. هلته کوشش یې شروع کړ چې دا زنانه کم ځای کې پرته ده. الحمدلله هغه کوشش کې خپل کامیاب شه دا نابینه صحابي او نږدې چې ته ورته توره ورسکه ده چې نږدې لاړ، هغه ښځه زنانه چې ده هغه داسې منځ کې پرته ده او اطرافو کې چې دي هغه بچي پراته دي، پهره یې کوي. او د دې زنانه خوا کې یو ماشوم هم پروت دی. د صحابي رضی الله تعالی عنه هغه ماشوم سیټ ته که او خپل توره یې راواغستله او عقل ته یې هغې کې خښه کړه او هغه یې هلته مرداره کړه. نعره تکبیر، شان صحابه، عظمت صحابه، تاجدار ختم نبوت. هغه یې هلته مرداره کړه، ټوکړې ټوکړې کړه او چې څو پورې تسلي نه وه شوې هغې پورې نو واپس شوې. هغې نه دا ځمکه پاکه کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم عمل وکړه، سترګو مبارکو نه نابینه دي، د هغې کار یې تمام که او هغې نه بعد واپس را روان شو، کور ته لاړ، راورسېده، غسل یې وکړه. هلته حضرت بلال مسجد نبوي شریف کې د سار بانګ ووي، دا خپلې کپړې بدل کړې وي، چرته د هغې ملعونې هغه نجس وینه زما په کپړو په بدن نه لګېدلي، ځان یې صفا سوتره ټول اوده دي آرام کی. بلال حبشي هلته بانګ ووي،
د سار مز وخت دی دا صحابي نابینا راغې په اول صف کې غلی ناست دی غوکار یې ډېر بلند کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مز پړاو که سلام یې وګرځو امامان چې څنګه دا مونږه مخ راواړو صحابه کرامو طرف ته مخ مبارک جلوه افروز کا مخامخ شو او صحابیو چې کوم روایت کړی دی فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارک په دې صحابي ورغلی او بالکل دغه دې صحابي ته ګوري صحابي سترګې کته کړي دي غږ نه کوي خبره نه کوي غلی ناست دی دیګر په زرګونو صحابه دي هغو ته پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته مسلسل ولې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت هغه جوش وو او आवाज یې وکړ چې ای زما فلانی صحابیا ای زما فلانی صحابیا آیا تا د هغې ملعوننا دا ځمکه پاکه کړه زما په حکم د عمل وکړه صحابي رضی الله تعالی عنه پاسې د عرض یې وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو چې څنګه اعلان وکړه چې دې بدبخت نه دا ځمکه پاکه کوي ما هغې شپې اراده وکړه ستاسو په حکم باندې مې عمل وکړه الحمدلله زه ورسېدلم او ما هغه هلته واصل جهنم کړه او د سار نه مخکې الحمدلله مسجد نبی شریف ته مې ځان راورسو دا خبره کولو نابینا صحابي دا आवाज وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ را پاسید او اعلان وکړ رسول الله مبارک ناست جذبه وا وی اے صحابو مونږه لا میټینګونه کول مونږه خبرې کولې او زمونږه دی رور چې پستورګو معذور دي د مونږ نه هغه رتبه واغستله هغه مقام واغستو د هغه اعزاز حاصل کو چې تا قیامت به خلق دی اعزاز پسې پسخیږي دا خبره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جذبه وکړه چې دا نابینا صحابي دی مونږ له پکار و چې مونږ دنه مخکې شوي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا عرض وکړه عمر لاس مبارک نه ونیسه داسې عمر زما خبره واوره دې د سترګو نه غو نابینا دی غو د زړه نه بینا دی الحمدلله دا نابینا خلق نشي کولی دا هغه خلق کولی شي چې هغه د زړه نه سوي بینا وي که ممتاز قادری د زړه نه بینا نه وي نو دا کار نشه کېدلی غازی خالد که د زړه نه بینا نه وي دا کار نشه کېدلی غازی علم الدین شهید که د زړه نه بینا وي دا کار نشه کېدلی دا کار اله کېږي چې الله تعالی زړه کې دننه نور پیدا کی انسان لپاره رڼا پیدا کی بیا سترګو والا رڼا کار کوي